کسان چې نوکریان غواړي نوکریان نه نو یو آفر راغلی دی تاسو ته وایم ځان د پاره بیا نوکریان خوښوي ښه دا ویډیو تاسو په غور سره وګورئ ښه ضرورت د باورچی یعنی څوک چې پخلی کوي دا غ ضرورت دی تنخواه څومره وي تنخواه به 20000 روپے صحیح شو فیملی رهایش او کم چې داغه کور والی داغه رهایش پمپری د میډیکل به هم پری میډیکل کو ډاکټر ماکټر شي مکمل به پری صحیح ده د کانا کم چې خوراک ته دا به هم پری صحیح ده او ففارغ وختونو کې خپل روزګار هم کولای شي صحیح شو دا باورچی چاله چې پخلی ورځ صحیح ده د دغه د لپاره اپر دی دویمو ضرورت برای چوکیداري د لپاره اپر دی هغه څومره دی هغه د تنخواه به 18000 صحیح شو سٹارټ تنخواه به 18000 ډیوټي به صرف څه کوي ډیوټي به صرف 3 غنټه ډیوټي کوي صحیح ده او په دې 3 غنټو نه علاوه چې کم فارغ اوقات تی پای کې بخپل بزنس خپل روزګار هم کولای شي او دغه شان چې کم پیسې دي اضافي مثال کے طور پر یو کش په 2 غنټه ډیوټي کوي ناغه ته به اضافي پیسې هم ملاويږي صحیح ده او د قشان ورسره د هغه چې کوم رهن سهن د بچو ټول حساب کتاب هر سره هایش پری دي سره د میډیکل پری دي صحیح شو نو خواهشمن حضرات څه چلو کوي اغا سورته وي رابطه پس کې وزورګه یو بلم پکې دی ښا واوري ښا دا ویډیو ډیره خسته ویډیو ده بل ضرورت ته د امام مسجد د پاره یعنی جمعه ته پاره امام د لپاره هم کوم علما حضرات ته غوي متوجي شي د دوی لپاره شریعت لک سیوا دي د امام لپاره شریعت سیوا دي کنه هغه د لپاره لاول څه دي چې درس نظامی مکمل کورس کړي یعنی تکاله علم کړي صحیح ده داغه نه پس جی قران مجید چې تلاوت کوي نو قاری عبدالباسط پشان به تلاوت کوي چې داغه نه आवाज بیکارونه بیا هم پکې منظور نه دی دویمو ګیره به غټي صحیح شو درېمو لباس په سادهي دا د امام د لپاره شریعت دی ښا څلورمو روټي به کم خوري پنځمو او صرف 2 ټیم مبوده کیږي شپږمو الله جل شانه به توکل ساتي ومو او متقی او پرهیزګار به پرهیزګار یعنی تقوا به کې ډېری ښا او بلو د ختمونو وغیرہ پیسې بمنالي او د نکاح پیسې بمنالي کوچر د نکاح پیسې علي د ختمونو وغیرہ پیسې علي نو بیا په اعتراض مونږ کو بل د وخت پابند وي بل په 24 غنټو کې با په جمعات کې حاضری ښه اخوا دی خو بزینا او د وخت پابندي جنازه بم پړاوي رااله صحیح شو زما د بچو په غوګونو کې به اذان هم وي او زما بچو ته به 2 ټیم سبق هم خي او کوچره څوک بیمار شي په کلی کې په علاقه کې نو داغه بیماری لبمزي تپوس لبمزي او کوچره جګړه مګړه وشنو هغه کې بمنډه ترړې وي او بل په نورو وختونو کې روزګار بنشي کولای روزګار بنه کوي بل ځای کې به ټیویشن هم نه کوي او د جمعات د صفای خیال به هم ساتي او بل به کې څه خبره ښا پسر باندې به پټکی او پرتوک به د گیټونه بر ساتي یو بچی له سزا هم نه ور کوي هر یو مون په مقرر وخت باندې به خبره کوي او د هغه کس سپک سپوري خبره بم برداشت کوي چې پکور کې اړو حیثیت د هغه نه ایو پر چې سالن خوري دویمه پر چې سالن غواړي نو شناختی کارت و د خیر جی سالن دویم راکا چې پکور کې حیثیت نه د هغه کس سپک سپوري به هم برداشت کوي او بلو کم چې ماشومانان مسجد ترازی هغه بزان سعادتي خسته خبره بوله کوي او هغه چې عادتي نو د خپل جب نه به ټاپیان هم خوري او بل جی د کور وغیرہ خرچي مرچي بني او تنخواه سره جی تنخواه د 6000 روپے الله اکبر کبیر دا خبر ما په دې باندې وکړه امام سپتن نه پرونه ته یو کس وای ابل ورځ یره جی وای مولا مو شړو اې د الله بندا ته د مولا باره کې سپکه خبره داسې کې د امام باره کې سپکه خبره داسې کې زکه زومګه دا حالت ته کنه ویر جی مولا مو شړو مولا مو و شړو او زه ته قسم خورم د یو ملک نه ما ترنګ را لرنګ اما ته مولوی سه وای بچی می تباہ او برباد شو لاړه وای ختم شو جی وسوک په یو ځای لاړه وسوک په بل ځای لاړه او زه له ختمونو لته ما ختمونو لا
نو زمونږ رشتہ دار دی یو ماشوم پکې ختم داسې غټو او وشو پکې ختم ما ورته یاره تا باندې خو عمر تېر شوی دا ولې پلار راته وایي یاره مولي صاحب وایي زمونږ په دې جومات کې امام نه ټینګېدو امام وایي خلکو وله پیسې نه ورکولې او یا به څه او یا به څه نو په دې وجه باندې زمونږ بچي غټ شو نو وایي الله اکبر په جومات کې خو امام صاحب ساتل ډېره غټه خبره ده دا و ډېر غټ کار دی نو تاسو راته ووایه ځه رښتیا راته ووایه مړه قسم دی خور انا پرسي دې مونږ سیټ ته کېدو ځه کې نو بغض دې مونږ سیټ ته کېدو آیا د زیاتره امامانو څه دا حسابي کو نه مړه 100 روپۍ به ورکوي او پکو جومات کې به وجه داسې ولاړ مولي صاحب ټایم دې ناوخته کو ټایم دې دا کو ټایم دې هغه کو په خپله مې لیدلي چې داسې په امام باندې بدماشیانې کوي او هغه کس مې لیدلی قسم دی چې بار یو پولیسو ته مخامخ خبر نشي کولی رپېږي داسې یو صاحب کس ته داسې نشي کولی او چې امام یې جي که نه زما نوکر دی جي زما نوکر دی که نه 600 روپۍ وله ورکوم که نه او 100 روپۍ کور وله راټولوم که نه او 200 روپۍ کور وله راټولم دا ټول کارونه موږ له کوي او کو نه کوي قسم به ته خورم یو فوتګي شوي وه او د هغه کس دا خاندان داسې لږه خوا که نه دومره رنګونه راغلي وي مولي صاحب چېرته ونه شرمېږو مولي صاحب جنازې له مخکې راشه جي قبر له به هغه دغه صورت څوک ویم هغه آیتونه به څوک ویم مولي صاحب دا نو جناب د خپلو امامانو خدمت مونږ وکړو ښه هغوی ته پسپکه مونږ نه ګورو زما او ستا دپاره دا ډېر غټ معیار دی دا خلک چې ما او تا ته جمع راکوي امامان دي دا دوی ټوله زندګي مونږ له راکړې ده نو چې کم سے کم د هغوی د ضرورت خیال وساتو ښه او سپکې سپورې ورته نه وایي ګورې العلماء ورثة الانبیاء دا د انبیاو وارثان دي کور څنګه دي الله ول خپل علم ورکړی الله زما یو کس خوښ دی زه به یې راولم که نه زما یو کس خوښ نه دی زه ول خپل نسبت ورکوم خپل کارونه ورته سپارم نه کور څنګه دي الله وله علم ورکړی زمونږ پکې څه کار دی نو جناب مهرباني وکړئ چې ډېرو ځایونو کې دا خبره طریقه بل ورځ مې وایي ما له 3000 روپۍ مړه میاشت راکوي مړه ته ووایه په 3000 روپو څه کېږي تاسو راته ووایه ځه د کم امام خرچه دغسې واده ځه د کم امام خو دا بس ټول خاموش دي جي الله دې به موږ ټولو پردې راواچي خو چېرې موږ د دې خلکو ضرورتونه پوره کوو نو الله به زموږ ضرورتونه پوره کوي صحیح ده نو مهرباني الله هم ستاسو خوشحاله کړي دا پوسټ تاسو وکتو د دې په وجه باندې ما دا پوسټ لږ سیوا وکړو الله هم خوشحاله کړي